زموږ خو دا مطالبه وه چې یاره یا خو موږ ته سکول کولاو او که سکول ستاسو نه کولاوی نو بیا زموږ دې سکولو ته ریلیټ کړي ځکه چې زموږ د سکولونو ډېر بد حل دی زموږ د استادانو تنخواګانې د 2 میاشتې وشوې 3 میاشتې وشوې هغه نه میلاویږي هغه ټیچرس ته ډېر زیات پرابلم دی او یوازې د سکول د ټیچرز او د پرنسپل یا د بلډینګ کرایه نه ده زموږ سره ریلیټډ زموږ سره پرنټرز دي زموږ سره د کتابونو دوکانونه دي زموږ سره ترانسپورټ والا دي زموږ سره د هاسټلونو دا کم چې سلې چې دي د هغو کې هم ټول غریبانان ته دغه د بلډینګ کرایه نه هر څه پرې شوي دي تر اوسه نه دي میلاو شوي دا ټولې خبرې چې دي که نه دا ورسره موږ خبرې ورسره ډسکس کړې زموږ چې کوم نمایندګان دي د پرایویټ سکول ریګولیټري اتارټي الیکټډ ممبرز چې څلور دي زموږ د پرزیدنټ د پن نو هغو د هغو سره مذاکرات وکړو د هغو طرفه چیف منسټر و ایجوکیشن منسټر ایجوکیشن سیکرټري او فاینانس نو انشاءالله لس ورځو کې یو کمیټي جوړه شوه د دې دا کمیټي به بیا سارټ آوټ کوي چې یاره نیکسټ موږ دې سره څه هیلپ کولی شو دا هم کمیټمنټ دی چې ټل اګست د اینډ پورې به انشاءالله ټولې ادارې چې دي ویت SOPs کولاو